دا کوم چې دا تار دې څه کټي کو دې څه بس ناروا عمره لهم تلی وی کنا او التتاسو د کعبه مبارک مخې ته ډېر پاکستان داس باندې توبه وستله او چې کوم څومره تاسو ژوندۍ تیر شوی و دا غي تاسو توبه وست دا غي نه پس بیا تاسو رااله نو بیا تاسو هغه بعضی خبره تر سٹارټ کړئ نو زه مختصر الفاظو کې دا وجه سوا مې باندې زه د ټول عالمي دینونو قاریانو صاحبانو نه د مدرسو طالبانو نه زه بخښنه غواړم په شرط د دې رب العالمین وایي چې په دې دنیا کې د چا سمینه وکړه او ورځ د قیامت پرې دا خلکو سره اشر کیږي زم د الله نه د امید ساتم چې زما اشر د عالمانو صاحبانو سره وشي د قاریانو سره زموږ چې کوم پاکستان کې سیاسي پارټۍ دي کنه خپل مسکې ډېر حل هول ډېرې خبرې تر راوالي بعضې نیم چې کم زموږ سیاسي پارټۍ د کوار یو د زه نوم نه علمه هغه د اخلاقو دایره کراس کي نو په هغې کې هم ستاسو نوم شته نو آیا کوم چې وخت تاسو تېر کړی دی آیا آینده به مونږ ته په دې سکرین باندې دغه شان انوکونه هغې نه تاسو اورېدلي یې زمونږ په نوم باندې پیجونه ساس کړي یوټیوب چینل زمونږ بده خبره رالي او الټه پکې شکل مران کی او هغه شیر کوي نو زه خلکو ته هغه پیجونه والا ته رحمت الله وبرکاته جناب زما خواته چې کوم کس ناست دی سیدالي شاه صاحب د تعارف محتاج نه دی او په څنګ کې ورسره علي صاحب هم ناست دی او دوی اوس راغلي دي د پاکستان نه سیدالي شاه صاحب تاسو پیژنئ چې د سیدالي شاه نوم راشي نو په ذهن کې څه راځي یو قسم لا هغه جګړه راځي او وغیره کنځل راځي او یقین په الله وکړئ چې ماشاءالله زموږ د ملاقات ډېر شوق ساتو د علماو سره زما ډېر مینه محبت دی او ډېر په زور یو قسم لا دلته راوستو دوی محبت راوستو محبت الله دې خوشحاله ساتي او بله خبره ده چې سیدالي شاه تاسو داسې وینئ نو یقین وکړم کوم چې په دې سکرین باندې دی داسې نه دی ډېر ښایسته صفات پکې الله جل شانه ایښي دي د بعضو حالاتو د وجې نه دی کله ناکله کوم چې دا تاسو په مخینې دغه شي نو بهر کې به یو څو خبرې اترې به سیدالي شاه صاحب سره کوو سیدالي شاه صاحب د ټول نه مخکې خو جي الله درته خوشحاله کړي چې زموږ دومره میلمستیا وکړه زموږ سره دې دومره مینه او محبت وکړو زندګي دې څنګه تېرېږي او څومره ټایم تا په سعودي کې تېر کړو نو هغې باره کې تاسو لږ څه ووایه الحمدلله زما خو شکر دی د الله کرم دی زندګي ډېره ښکلې ده او په سعودي عرب کې مې 10 کاله وشو 10 کاله وشو دې کې ته پاکستان ته نه تللی نه ها پاکستان خړې زیاده نه دی پاکستان خو ماشاءالله زمون خواره خبره او هر ساده پاکستان او سدسي مشکلات راغلو چې باغې کې لکه زه نشم وته او ان شاء الله زوبه د خیر ها الله مر خوشاله کړي سیدالي شاه صاحب تاسو ماشاءالله عمره لهم تلی وی کنا او التتاسو د کعبه مبارک مخې ته ډېر پاکستان داس باندې توبه وستله او چې کوم څومره تاسو ژوندۍ تیر شوی و د هغې تاسو توبه ویسته د هغې نه پس بیا تاسو راغلې نو بیا تاسو هغه بعضې خبرې اترې سټارټ کړئ نو زه مختصر الفاظو کې دا وجه سوا مختصر الفاظو کې څوک به یادونه خو یو نشاندهي وکړه چې دا خلک خو ته پته ولګي بلکل زه به تاسو له مثال درکړم رب العالمین ما دونه اورېدلي چې د رب العالمین حکم دی چې څوک زما خانه کعبې ته مثال په طور نقصان ورسوي زه پرې دونه نه خفه کېږم خو چې څوک زما د بنده زړه ته درد رسوي په هغې زیات خفه کېږم زه الحمدلله مسلمان یم که زما نه په کوم ځای کې غلطي شوي زه مجبوره شوی یم او زه عمرې له چې تلم نو لکه امیر لاله رسم را سره وسیم زاده لاله هم را سره د دې مین مقصد دا چې دا لکه ښه طرف ته راشي نو دا عمرې نه پس سره چې کسانو چې زه بیا به بدو خبرو باندې مجبوره کړم و انشاءالله چې لکه دا مخکیني په شانتې لکه نه یو او نه به شو د خیر سره لکه سیدالي شاه چې ما څومره راولټو که نه نو دې درېمګړو استعمال کړی دی بالکل خیال کړی بالکل همداسې حساب دی چې لکه مثال په طور زه چا بچی راولم او هغه ته وایم چې د سړي سمې اختلافات دي یا لانجه ده یا مسله ده او بیا هغې ته زه هغه سړی مخامخ کړم او هغه لانجه د هغه سر ته واوړي او هغه بیا لکه مثال په طور زه ځان ښه حسابوم او هغه بد شي یا زما چې څوک راوستی چې ما څوک استعمال کړی نو همدغه مسله ده خو په راروان وخت کې زه د خپل 15 وخته مونځ خپل روزګار او هم د دې مشرانو چې کومه خبرې وي په هغې باندې به زندګي تېره وسیم زاده لاله ماشاءالله اوس په پاکستان کې دی او د هغوی غوڼ خاندان مې خیال ساتي بیا زمونږ دا کیمرامین چې دی دا سړی مې داسې دی لکه ورور امیر لاله ماشاءالله لکه د خپلو مشرانو په شان زمونږ څه ولاړي په راروان وخت کې به مونږ د ملک خدمت هم کوو د عالمي دینو به هم کوو انشاءالله او زه ستاسو په ویډیو به وساتت هم یم دلته به عالمان صاحباني لکه تاسو یو تپوس وکړم زه لکه زموږ چې کوم پاکستان کې سیاسي پارټۍ دي که نه خپل منځ کې ډېر حل هول ډېرې خبرې اتر راوالي بعضې نیم چې کوم زموږ سیاسي پارټۍ د کوار یو د زه نوم نه علمه هغه د اخلاقو دایره کراس کي
نو پاغي کې هم تاسو نوم شته. نو آیا کوم چې وخت تاسو تیر کړی دی آیا آینده به مونږ ته په دې سکرین باندې دغه شان کینو هغې نه تاسو اورېدلي یې؟ بلکل زه به درته په دې باندې په وضاحت څه خبره کوم. ما 9 کاله په میډیا کې تېر کړي دي، د پي ټي آی سپورټ مې کړی دی، خو سیاست برای اصلاح، تنقید برای اصلاح په کوم وخت کې چې کنځلې راغلي نو هغه لا اول یو کس په زما فیملي ټارګېټ کړي، بیا ما هغوی له جواب ورکړی، خو انشاءالله چې پر روان وخت کې به زه د منفي سړي جواب نه ورکوم، که زه هر هغه لارې اختیاروم په اخلاق په طریقه باندې په صحیح طریقه باندې. ګورئ زه به یو پلس پوینټ تاسو ته وچېړم که نه څه ټایم کې زموږ په ملک باندې هسې حالات راغلي وو، یو ملک و هغه پسې حمله کوله وغیره راغلي وو، دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي دا ټول یو شو. خیال دې کړی که نه؟ ګوره زموږ چې کوم ملک دی دا یو کور دی، کور صحیح شو. پاته زموږ ګاونډي چې کوم افغانستان دی هغوی ځان له یو نظام دی، صحیح شو. الله دې زما خو دا سوال دی چې الله دې دا ټول مسلمانان بیا خاص کر د پښتنو چې کوم وطنونه دي هغه دې الله همیشه قایم او دایم او آباد ساتي. اصل مطلب مې دا نه چې د اختلافات مونږ ولیکو، چې کله مونږ باندې مسله راشي مونږ ټول یو شو. دا خبر هم صحیح ده ماشاءالله. زمونږ خو لکه د لاس ګوتې وایي ټول یو شان دي، غټې وړې به پکې خو لکه دا مونږ ته ټول یو شی دی. ولې دا په دې لاس دي؟ ځکه تاسو ته دا وایم د افغانستان په نسبت زما د سوشل میډیا چې د ټیک ټاک کومه لانجې وي یا د میډیا دا زه وایم چې په چیلنج صدا ما ختمې کړي. زه دا غواړم چې افغانۍ ما ته ورور وایي، زه افغاني ته ورور وایم. ځکه تاسو وایئ چې کوم مخکې زما د افغانستان د ورونو سره هم خبرې اترې راغلې وي هغه ما ټولې پرېښي دي. افغانستان کوم پښتانه دي هغه هم زما ورونه دي، مونږ هم د هغوی ورونه یو. بلکل الحمدلله ما قدمونه داسې اخیستي دي چې مونږ دغه خلکو لکه ما چې حالاتو ته وکاته چې کوم په بارډر زموږ د غریبانانو خویندو میندو ته به مشکلات رسېده، کوم په اسپتال کې کوم مشکلات، نو زما تقریبا د نن نه 15 میاشتې وشوې چې زه هم په دې کې یم چې مونږ ټول د یو بل عزت وکړو. ملکونه دي زموږ ځان لري خو چې زموږ غم خادي کلچر زبان کلمه هر څه زموږ یو دي. بقایا د عالمانو صاحبانو چې کوم زړه ته درد رسېدلی په یو وخت کې دا خبره به چې زه د خپل ځان نه کوم سوا کومې دا خبره هېڅکله هم داسې نه وه چې ما عالمان یاد کړو یا مې عالم دین یاد کړو. دا یوه عامه خبره وه خو په هغې باندې خلکو د مولانا صاحب تصویر ولګو، بیا د هغې نه پس زما فیملي ټارګېټ شوه، د هغې نه پس بیا ما غلط الفاظ استعمال کړي. خو زه بیا هم په دې ویډیو په هغې تاسو ډېر معذرت کوئ. بلکل زه په دې ویډیو کې مې هم چې په هغې باندې زه د ټولو عالم دینو نه، قاریانو صاحبانو نه، د مدرسو له طالبانو نه زه بخښنه غواړم په شرط د دې رب العالمین وایي چې په دې دنیا کې د چا څه مینه وکړه او ورځ د قیامت پورې د هغه خلکو څه اشر کېږي. نو زه هم د الله نه دا امید ساتم چې زما اشر د عالمانو صاحبانو څه وشي، د قاریانو څه. بله خبره د خرابو خلکو څه نه وي. سیدالي شاه اوس یو خبره وکړه جناب چې زه یو لایو راغلی وم او ما ښایسته ښایسته خبرې اترې کولې، نو څه کمنټس پکې داسې راغله چې هغې کې دا خبره کوله چې سیدالي شاه ته نیګیټیو کمنټونه وکړي، مطلب کنزل وغیره ورته وکړي چې دی کنزل شروع کړي. بل سیدالي شاه دا خبره ما ته وکړه چې مولوي صاحب ډېر کسان ما ته دا وایي چې زموږ ستا د کنزل خوښ دي. الله الله الله. او ډېر پکې داسې دي چې ستا د کنزل هم خوښ دي، خو هغه اکثر لکه بعضې نیم کس داسې وي که نه چې هغه د سر د کټ کولو قابل نو هغه موږ په کنزلو کې بیا خپله غصه سړه کړو کله ناکله. نو سیدالي شاه یو پلس پوینټ دا دی چې دا تار کټ کېږي تار بس دا دی نه دا دوی چې دا تار دې سره کټ کېږي خو دې سره کټ کېږي بس چې ناروا وي نو که نه نو د دې خپې دا ګوته چې راټوپ کړي رسا دا کوپړه یم وایي او زه به ورته یو شعر وایم وایي دا کله کله خیر دی خو عادت مو جوړوه وایي جانانه راته کلي کې قیامت مو جوړوه. نو انشاءالله کله کله چې دی نو لکه بعضې نیم انسان چې دی په اخلاقو کې به برابرو نور به موږ په چا تنقید هم ورکړو. نورو سیدالي شاه صاحب چې دلته موږ رالو ډېر مینه محبت یې موږ سره وکړو. بل سیدالي شاه صاحب تاسو ته دا یو درخواست کوم چې د اوسه پورې څه شوي دي سیده کنزل وغیره مکمل سیدالي شاه صاحب وایي د هغې نه انشاءالله زه مکمل اورېدلی یم او زه تاسو ته دا خواست کوم د الله بندګانو چې داسې یو کس دا څه توبه وباسي د خپلې تیر شوې زندګۍ نه. دا ګوره زما ستا د وجې نه بیا څه کوي دوباره دې زندګۍ ته راځي. نو سیدالي شاه صاحب ټولو نه مخکې خو تاسو الحمدلله زمونږ چې کوم پیج دی هغې باندې تاسو وایي چې انشاءالله که خیر مونږ به آینده دا خبرې اترې به نه کوو که خیر. نو آیا په دې خبره به تاسو ولاړ یې؟ انشاءالله زه خو دا وایم چې په دې خبره باندې زما د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وایي چې کله تاسو په یو غلط کردار باندې معافي وغوښتو په هغې ستاسو عزت کم شو په ورځ د قیامت بیا زما نو زه د ټولو مسلمانانو نه یا که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او چې د هرې پارټۍ دي زه دې بخښنه غواړم ولې چې د مرګ سپته نه لګي ما بخښلې او ما معاف کړئ. صحیح ده خبره نه شي ټول خلق الانسان ضعیفه انسان الله جل شانه فرمایي موږ ډېر عجزه پیدا کړی. بل نبی اسلام فرمایي د ګناه نه زړه بد کا، د ګناهګار نه به زړه نه
نه بده. نو جناب مونږ ټول ګناهګار یو، هر یو کس کې مونږه د خپل زړه کې د سوچ کو به زه څومره اوبو کېما. اوس په دا ویډیو چې اپلوډ شي په دې کې هم بعضې دا بې علمه مفتیان راشي او دا واغه او پلان او ډینګ او دا چلو شي واغه چلو شي، دا وجه تاسو بیک ګراوند راکولاو کوي نو یقین وکړه سړی خفه شي. نو د الله بندګانو چې خپل ځان ته مونږ وګورو چې څومره اوبو کېما، آیا زما سره د جنت ټکټ ته قسم الله. نبی اسلام فرمایي سار به مسلمان دي ماښام به کافر، ماښام مسلمان دي سار به کافر. یو لیش په جنت ته نږدې داسې عمل بوږي چې یو لیش پسې شي جهنم ته نږدې شي. نو سیدالله شاه صاحب ډېر خوږ انسان دی. سیدالله شاه لس کاله ستا په سعودي کې وشو. بالکل ما زه دا خبره پاکه کوم، ما تاوان کړی او زما څه پوله پټې بینک بیلنس نه او هغه تاوان ته بیا ما خپله سینه کلکه وتړله، ولې چې ما زما کور ته قرضدار ونردېږي. الحمدلله نن هغه تاوان هم ما ډک کړی دی، کور مې هم شکر دی څه جوړ کړی دی، څه به جوړ شي او زما خېټه دې نه ارې خو چې د چا حق راباندې. نو په دغه مقصد مې وخت تېر کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به پاکستان. او بل یو د کتونکو له یو پیغام ورکړئ چونکې تاسو ماشاءالله په دې دغه کې ډېر مخکې تللي او اوس الحمدلله خپله زندګي تاسو پرېښودله او انشاءالله پرېښې هم دغه خیري. دا زمونږ په دې ملکونو کې چې په دې سیاست باندې دا هل هل سټارټ دی او دا کنزل وغیره او دا درز هل سټارټ دی، یو وایي دا چې بل وایي دا چې هغې له تاسو څه پیغام ورکوئ؟ تاسو په دې زندګۍ کې تېر شوئ که نه، تاسو ته څه محسوس شو زندګۍ کې سکون نو په هغه ټایم کې چې د کنزل وغیره؟ آیا دغې خلکو ته اوس څه وایې تاسو؟ زه هغه خلکو ته وایم چې کومه نوې میډیا ته راځي یا په میډیا کې نو وروره په هغه ځای کې موږ تاوان کړی دی، زموږ پیج هم ختم شوی، زموږ غلارې هم بندي شوي دي چې کله موږ غیر اخلاقي میسج ورکړی دی. تاسو سیاست هم وکړئ، موږ به هم کوو، هر هغه انسان سیاسي خبره هم وکړئ، د ملک خدمت د جنډې خو په اخلاقو کې د هغې وزن هم وي او انسانیت ته د خیر میلاوي. نو انشاءالله تاسو دا خبرې د سیدالله شاه صاحب د خولې نه واورېدلې. ښه دا ډېره غټه خبره ده. نو جنابو انسان څه دی؟ انسان ډېر عجزه دی. زما نه څومره ګناهونه کېږي مړه قسم دی کو الله راته دا جبه راوښوده که نه دا خپله جبه دا ښه دی چې پردې راباندې الله راچولي دي. یقینېږي پلار به زوی په کاڼو ولي، زوی او پلار په کاڼو ولي، دا یو بل به مونږ په کاڼو ولي، خو څه بس پردې یو خو کواسې څه دی خیال دی په هغه امت وي مونږه چې سارې په دروازه لیکلې وی چې پلانې ته دا ګناه کړې ده. څومره به مونږ لاندې په ځمکه کې تللې شرم د وجې. بالکل مولانا صاحب چې په کوم وخت کې مونږ غلط کردار یا خبر وکړو نو زه به د دو نه ویم چې په کور کې د سړي عزت نه وي، والد صاحب سړي ته قاري شي فیملي کور ته هم سړی رنګ نه شي کولی، د سړي زړه خفی دا ما لیدلي. نو موږ به کوشش کوو چې موږ د انسانیت خدمت د انسانیت په طریقه باندې انشاءالله الله مرته خوشحاله ساتئ. سیدالله شاه صاحب او علي صاحب او ستاسو د ټول د ډېرې والا څومره مسافر دي، زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم، موږ هم ډېر عزت راکړو. الله مرته خوشحاله ساتئ. تاسو څومره مسافر چې جناب خپل منځ کې مینه محبت اتفاق او اتحاد ساتئ. دا زندګي ډېره مختصر زندګي ده. په میډیا داسې خبرې اترې مه کوه چې ستا د وجې نه یو کس ګناهګار شي. حدیث مبارکو کې راځي څوک چې د تا چا د وجې نه ګناهګار شي ذمهوار دی هغه. سیدالله شاه صاحب دا عزم کړی چې به انشاءالله آینده کومه زندګي د زما د سیاسي اختلافات کو کومه په دایره کې به کوو. صحیح شو؟ او جمهوریت دی صحیح ده کو یو پارټي سپورټ کوي بل خو په اخلاقو کې به کوو. صحیح شو که نه؟ او جناب اوس هغه کسان چې د دوی نه هغه زړه جامه غواړي نو یقین وکړئ تاسو پکې پوره ګناهګار یې به. صحیح دی انشاءالله داسې کسانو سره موږ مینه محبت کوو او داسې به نه وایو چې دوی خپله زندګۍ ته لاړ شي، بل قسم په الله ډېر خوږ انسان دی. ګوره په میډیا سړی یو شان دی خو چې کله ورسره کښېني نو هغه بل شان دی. سیدالله شاه ډېر خوږ انسان دی، ډېر مینه محبت والا انسان دی او خبرې د دې پښتنو په منډه تړله کې وایي چې زما خپل جان څه دی دام یو قسم لم زه به پرې دریغ نه کوم. بالکل مولانا صاحب یو خبره ته زه بل هم کوم، ډېر خلک لکه زه دا ویم چې د بد قسمت زموږ دا دی چې موږ ښې خبرې یو 4 غنټې لایف کوو یا 5 نو ښه خبره نه رالي. زمونږ په نوم باندې پیجونه ساس کړي یوټیوب چینل زمونږ بده خبره رالي او الټه پکې شکل هم وران کړي او هغه شیر کوي. نو زه خلکو ته هغه پیجونو والا ته که تاسو زما ښې خبرې شیر کړي نو هغه هېڅ خبره نه ده، که بد هم شیر کړي نو زه په بدو خبرو د الله نه معافي غواړم، د انسانانو نه په ورځ د قیامت به بېرته خلک ذمهواري زه هېڅ قسمه ذمهواري نه. د چې څومره ویډیوګانې کړي هغه وایي ما ټولې ختمې کړي دي، تاسو هم دغه ویډیوګانې ختمې کوئ. برای مهرباني کو چېرې تاسو دغه شیر کوئ ورځ په قیامت په تاسو یې دې به تاسو ذمهواري. نو بهر کې په الله مرته خوشحاله ساتئ. سیدالله شاه صاحب سره ډېره ښایسته ناسته وشوه او دوی خو چونکې ماښام پروګرام برابر کړو او پوره د ګډ مډ حساب کتاب یې کړی او ډېرو کسانو ته یې ویلو خو چونکې وخت نشته موږ به انشاءالله مکې مکرمې ته ځو، دلته څه منډه تړله وه هغې له راغلي وو که خیري. نو بهر کې سیدالله شاه صاحب ته زموږ ډېره مېلمستیا وکړه. الله مرته خوشحاله ساتئ.
او چې مونږه توبه وباسو دا خلک تیار سوي سیدا خلک بار سره سوي مونږ باندې کراسونه را نخ کړی شي مونږ ته څوک سوي خو څه مونږ خپل میشن جاری ساتو صحیح شو پلس پوینټ په چیړو جګړه باندې کو څوک مونږ باندې جګړه راځي کنزل مونږ ته په دې بل لازم درجات سکه بلندای الله کې جو کو الله تجا مونږ چا کر دیگا انشاءالله پدې ځای خو د رسختونو انشاءالله که په مکه کې او په مدینه کې موږ به تاسو پس انشاءالله ځان ته رسو غیر سوال د ملاقات مو انشاءالله عزیز تاسو ډېر مهرباني تاسو راغلی پاکستان نو اوس راغلی نو څنګه مسافر وړه راغله ده یا تاسو کړه تاسو 30 سال د سعودي نو پاکستان خزر زی راځي ما موجوده بیگ راغستو یقینا وګوره زما خو د ازړه خراب کړو ماشاءالله بس الله سپر مسافر دی کو برو دنیا کې کو هر اکثر مان دا یورپ ول مسافر ګلو کی تا سعودي او توبې چې هر ځای کې سمر مسافر دی کنه ټول نمخ یو خپل مسلمانانو محبت ساتي صحیح شو او دا غینه پس الله دې تاسو ټول دې سیبو تاسو ټول الله په خپل وطنونو او د پاکستان دی په افغانستان دی په خپل وطنونو د ډېر شتو سره شتکا او کنه بیا هم تاسو په قسمت کې د مسافری ده کنه نو الله تاسو د عافیت مسافری درکړي د خوشاله مسافری درکړي صحیح ده نو بس الله ماته خوشاله ساتي چې دومره تاسو سره پاتې شوي او ان شاء الله کې خیری نوري ویډیوګانې او تاسو د پاره کو تاریخي ویډیوګانې ان شاء الله مو د پاره کړی صحیح ده الله ماته خوشاله ساتي ها د وبادو سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته